دا ملګری تپوس کوي چې مقبرې ته قرآن پاک وړل، الته کې تلاوت کول او الته کې دعا کول د دې شرعي حیثیت څه دی؟ نو جواب دا دی چې مقبرې ته تلل، الته کې مړو ته دعا کول او د هغې نه عبرت اخیستل دا بغیر د څه شک و شبهې نه جایز دي. حضور اکرم صلی الله علیه وسلم به جنت البقیع ته او الته به مړو ته دعاګانې کولې، نو دعا د پاره تلل او الته مقبره کې مړو ته دعا کول دا خو به هر حال جایز دي. دویمه خبره دا ده چې مقبره کې تلاوت کول، نو زبانی تلاوت کول په دې کې هیڅ قسمه حرج نشته، د ایصال ثواب د پاره وي. انو که سړی قبرستان کې تلاوت کوي نو په دې کې څه حرج نشته. او دریم صورت دا دی چې مقبرې ته قرآن پاک وړل، نو که چېرې سړی پاک وي او دس کې وي، الته کې په مقبره کې د بې ادبۍ څه خبره نه وي او یو طرف ته د قرآن پاک ځان سره اوړي تلاوت کوي، نو په دې کې څه حرج نشته. خو لیکن که چېرې دا د رواج یو طور وي، بعضې علاقو کې دا رسم دی چې هغوی قرآن پاک مقبرې ته وړي، دا لازم ګڼي او که څوک اونړي نو هغه ملامته کوي، نو بیا به دا بدعت کې داخليږي، ځکه چې قرآن پاک وړل خو لازم نه دي، البته جایز دي. خو لیکن چې کله یو څیز لازم نه وي شریعت کې او یو سړی هغه د شریعت په طور باندې په ځان لازم کوي، نو بیا دا د بدعت په زمره کې راځي. نو قرآن پاک وړلو کې څه حرج نشته، خو لیکن دا لازم نه دي ګڼل پکار.